چې کوم دی نو زمونږ ټوټل د 10-15 منټ مزل دی تنګي ته هسپتال ته او مونږ چې کوم دی نو په ګنټه کې نه رسو. ما ته بل بیمار ما د پېښور نه را روان کړی د بوټي پول ته چې راورسېدم ډریور ته مې وي ما د پړانګ پر روډ باندې لاړ شم. ما دغه لار لږ هواره ده ښه جدا وه. ما له 2000 روپۍ سیوا ورکړې خو زه په هغه طرف راته شوم چېټ ته راورسېدم نو په هغه لار باندې م د تلو شان نه و. لارې ګودرې ټولې ورانې کړي دي اکسلیټر یې پکې لګیا دي پولونه سازي او دغه کوي نو خپله لار هم همدغه شان د رفاه جودا راتاو شو 2000 روپۍ هم غریبي د سیوا ورکړې او چې کوم دی نو بیا هم بیمار ته تکلیف و. مونږ به د تصویر تر کمې د دې وطن د موسمونو قدرمنو کتونکو سنګرخان ما او دا وخت په ضلع مومند کې د تحصیل پلانغار په یو کلي کارغانو کې موجود ما دلته کې دوران سړک کهانی ده او دلته کې بیا خوړ دی په هغې باندې پول نشته دی د هر ځای دغه تصویر دی کندې کپرې سړکونه دي خوړونه دي په هغې باندې پولونه نشته هغه تکلیف تصویر تاسو د دې ویډیو په شروع کېدو کې وکتو چې خلک د کوم قسمه تکلیف نه تیریږي. سوال دا دی چې په دلته کې MP هم شته او بیا ناظم اعلی هم شته او د هغې نه مخکې دلته کې MNS هم تیر شوي دي. په دې دومره کلونو کې په دې سړکونو باندې یا تحصیل پلانغار کې کارونه ولې نه دي شوي. عموما په دغې باندې مونږ خبرې کړي خو نن به خصوصا په دې روډ باندې خبره کوو. دا وخت ما سره د دې کلي مشران کشران ولاړ دي د دوی تکلیف خو چونکې تاسو وکتو د دې ویډیو په شروع کېدو کې چې کوم څه تیر شو دا ګاډي په کوم تکلیف سره تیریږي دا خلک په کوم تکلیف سره تیرېدل. ما سره قمردین عثمان خیل ولاړ دی د ده نه تپوسونه کوو چې دا څه وجه ده چې د دوی په دې سړک باندې کار نه کیږي MPA نه کوي MNA نه کوي ناظم کارونه نه کوي که نه د دوی په خپل منځ کې بې اتفاقي ده. قمردینه د ټولو ناول خو زموږ کتونکو ته ده ووایه چې دا سړک چې پاکستان آزاد شوی دی ټیک ته جي نو په دلته کې یوه بورې سیمټو یا یوه بیلچه سیمټ یا باجري په دې باندې چا حکومتي نماینده نه دي اچولي څه وجه ده؟ السلام علیکم. قمردین عثمان خیل مې نوم 4.5 آبادي ده. دا 4.5 خلک په دې مصیبت کې اخته دي. دا 4.5 خلک خواران داسې دي چې ډېر زیات په تکلیف او په مصیبت کې دي. خو دلته کې دا و چې د عجیباروز د راوخت نه واله یعنې زما 45-44 کال عمر دی چې مې مختلفې میناګان تر د ساجد د دې ټینور پورې دا څو ځله د ده ټینور روان دی د هېڅ قسمه چې کوم دی مونږ ته کار په نظر نه راځي او بیا خو مونږ دا غوښته چې ظاهره سوال درنه بل کوم قمردینه په خپلو خبرو کې تا ماته یو بل سوال را پیدا کړو عجیباروز کار نه دی کړی مولانا صاحب څه ټکو پکو څه کړي دي او ټوټه یې دغه ځای کې کړې ده د هغه نه بعد بیا دا هلال دی که بلال دی دی 2 ځل راغلی دی هغه مو نه کړل ساجد مو نه کړل نو چې کله نم کوي نو په دویم ځل باندې ساجد بیا منتخب ولې شو بلال چې کارونه نه کورل په دویم ځل منتخب ولې شو ستاسو خپله کمی نه دی چې په دوباره بیا اوټ وله ورکوئ؟ د PTI خو به زه دا خبره وکم چې دا یو د دغه پارټي وه او بس راله او یو چې کوم دی نو په یو جوش او خروش کې هر چا ووټ ورکړ او هغوی وویل چې یاره مونږ به تبدیلي خو هغه تبدیلي اوس د PTI خپلو ورکرو هم پته ورته ولګېده چې یاره PTI څه هېڅ قسمه څه کار ونه کړ او تبدیلي محسوس نه شو نو هغوی په خپله کې زه تاسو اتفاق نه کوم د هغوی خپل ورکرانو ته کوسم کېږي هغوی له چې زکات پیسې هم راشي ورته ورکړلی کېږي که بل څه پیسې هم د حکومت نه راځي نو هغه د PTI ورکر ته میلاویږي دې کې اتفاق نه کوم تا سره
ګوره دا خو دې ټیک خبره وکړه چې خپل ورکر هر سړی هر ځای کې ایون خوشحاله زما معلومات دام دي بخنې سره دا خبره کټ کومه چې د تحصیلي پلانګار د ضلع مومن فند وړلی شوی دی تحصیلي تنګي کې په تحصیل تنګي په حدودو کې یو ځای راځي هلته کې یوه کوڅه شوې ده هغوی د خپل ورکر دومره پورې خیال ساتي او ته هغه ورکر ته خفه دی بېشکه ستا د خبرې څه زه اتفاق ساتم چې هغه چند ورکر دي هغه خو خوشحاله هغوی ساتي د خپل اوډ بیلنس دپاره خو که مونږ قامي کارونو ته وګورو نو په قامي کارونو کې بالکل هغوی 0% دي او د سره په دې 12 سال حکومت کې هغوی هیڅ کار نه دی کړی بیا مونږ دا غوښته چې یاره علاقه چې کوم دی نو دا صوبه دا ضلع دا پاټه چې کوم دی دا ضم شوله په صوبه کې او اوس به مونږ ته تبدیلي مخصوص شي د هغې نه MP راغی ناظم الله رالل خو د MP او د ناظم الله هم فلحال تر اوسه پورې مونږ هېڅ قسمه تبدیلي د هغې محسوس نه کړه د هغې وجه دا ده چې ستاسو د وړاندې دي د پړانګار کم زیاته تاسو لاړ شئ د لارې کوڅې وګورئ نو مونږ تبدیلي اعلان کې د هغوی خپل کارکنان هم په دې مونږ سره اتفاق باندې دي چې او یاره بالکل د هغوی څه کارکردګي نشته په دې باندې خپل کارکون له خو هر سړی کار کوي هغه له به د زکات پیسې هم د یو طرف نه ورکوي هغه خو به دی ساتي خو په خپل کارکون خو کار خو دا نه دی که نه دا د عامو رایې مونږ احتمالوو چې MP له اوټ ډېر ورکړی شوی دی MP زموږ د ټولو ایمینی دی او ټولو له به کار کوي قمردینه خوشحاله دې غواړم ستا پوینټ اف ویو مخې ته راغلی د کاکا سره خبرې کوم السلام علیکم جی وعلیکم السلام السلام علیکم کاکا څه به ویل غواړې د دې سړک په حوالې سره ته په خپله باندې هم راتېرېدې ویل خو دغه غواړم چې یاره موږ پې ځو راځو زه خو د دې ځای یم هم نه د بل ځای یم پوه شولې خو په باد و باران کې بیا موږ ته دونه تکلیف وي چې یا په هغه پړانغار راتاویږو یا لاندې په دې تنګي باندې راتاویږو پوه شو دې خوا دا لارې موږ ته خراب وي بل دا دې کې مړی راځي بیمار راځي پوه شولې هغه به په دې لارو باندې د باران او د جړۍ کې څوک څنګه وړي ټیک ده چې یقینا ته میلمه یې تېرېږي دې لار نه تا ته تکلیف وي نو دې خلکو باره کې سوچ پکار دی چې هغوی 24 غنټې په دې ځای باندې وي چې د هغوی زنانه بیماري شي هغه هسپتال ته وړل شي بل کم مریض شي هغه چې په دې روډ باندې دوی تېروي نو زما په خیال باندې کالج ته یې رسوي نو هغه حالت به د خپل حالت نه زیات هم خراب شوی وي خوشحاله اوسئ جي خاص سردار اوس خانه څه به ویل غواړې د دې سړک په حوالې سره چونکې ستا هم په دې ځای باندې کور دی ماشوم را لوی شوې په دې کاڼو کې مزلې کړي دي اوس هم پې تېرېږې څه به ویل غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم دغه دا زمونږ لار چې دا په دې باندې ډېره غټه علاقه ده مخکې پوه شولې زره ته سوه کوره دي پې او په سپینه خاوره کې هم ډېر زیات کورونه دي او زمونږ دا یوه لار ده پوه شولې او په دې لار باندې موږ ته ډېر غټ تکلیف دی او دا لار ډېره خرابه ده او بیا په دې خوړ کې پول دغه دی که نه پول غواړي او چې سیلاب راوځي نو بس بیا موږ ته ډېر غټ تکلیف وي ټیک ده اوټ ته چاله ورکړی و اوټ خو PTI له ورکړی PTI له دې ورکړی و څنګه اوس خوشحاله یې که خفه یې بس خفه یم ته نو صحیح ده ټیک ده خوشحاله که ښه به وي صحیح ده ټیک ده خفه په دې باندې چې لکه ستا نن هم لار خرابه ده سړک په وجه باندې ته خفه یي ټیک ده جي خاریازه څه به ویل غواړې د وران ویجاړ په سړک په حوالې سره سنګر صاحب داسې کار دی چې زه خو هلن کې دې پارټۍ سره لکه ښه مې د عمران خان خوښ دی صحیح ده خو داسې کار دی چې تقریبا عمران خان دې خوښ دی خو وران ویجاړ سړک دې نه دی خوښ دا مې نه دی خوښ دې ډېر زیات راته تکلیف وي که نه نو مونږ چې مړی ژوندی نو هلن کې چې سیلاب راشي یا باران وشي نو مونږ نه پاتې داسې ده تاسو خو دا روډ ښه ولیدو دا پول هم ولیدو چې ډېر زیات ګډ وډ دی مونږ دا نه وایو چې یاره مونږ د پلانکۍ پارټۍ سره تعلق ساتو یاره مونږ بس یا ساجد نه دی خوښ او یا مې MP صاحب نه دی خوښ زمونږ هر یو خوښ دی خو چې مونږ ته کار کوي صحیح ده مونږ په کار کې غرض دی که هلن کې ده ما ته کار وکړو سوال به زه بیا وټ ورکوم اورې هلن کې زه د یا اعلان کار یې ونه کړو بیا نو بس کو کار مو نه کو نو وی نه کو نو هلن کې نو چې دا کم ور کړی په دې هم خپه یو چې نه ورکوي بالکل نه ورکوو اوري مونږ به هغه سړي له وټ ورکوو چې مونږ ته کار کوي صحیح ده دا نه دی چې ماته ټرانسفارمر ولګوي یا دې ماته شیشې وکړي یا دې ماته هلن کې ته شیشې کړي ماته شیشې یاره کړي هم نه دي که نه خو لکه داسې را چې زه دې شیشه نه غواړم ټرانسفارمر یې ته کړی نه زه دې دا غواړم چې ماته روډ وکړي زه هېڅ هم نه غواړم